بستا دوا کار وکي ته دا کوه الله به دې دوه کاره کوي او هغه دوه کاره زموږ د ټولو حاجت دی او ارمان خو دی چې دا دوه کاره وشولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی الله به ستا دوه کاره وکړي وی کومو وی الله به دې ټول ګناهونه معاف کړي او الله به دې د هر غم نه بېغمه کړي دا ورته نبی علیه السلام خپله ویلي دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خولې خپله وظیفه ده چې ته په فارغ ټیم میلاویږي او ته په ما درود وایې الله به دې ګناهونه معاف کړي او د هر غم نه به دې الله بېغمه کړي نو زموږ د ټولو خدا دوه حاجته دي نه چې ګناه مې معاف شولې او دنیا کې مې بېغمه ژوند تېرولی چې غمونه نه وي نو دا دوه حاجته دي نه دا که یو سړی غواړي چې غمونه مې هم ختم شي او الله مې ګناهونه هم معاف کړي نو چې دته فارغ موقع میلاویږي نو دی درود شریف وي دی درود شریف وي بس دا لوی کمال دی کمال حضرت امام شاه ولی الله رحمت الله علیه به تاسو نه پیژنئ خو دې علماو نه تپوس کوئ مولي صاحب امام شاه ولی الله رحمت الله علیه څنګه عالم و دا څومره علما چې تاسو په ننني دور کې اینئ دوی چې خپل سند د احادیثو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسی نو بغیر د امام شاه ولی الله نه نشي رسولی سند چې زه خپل وس رسوم د احادیثو نبی علیه السلام ته په منځ کې به امام شاه ولی الله رحمت الله علیه راځي یا به مې استاذ کیږي هسې نشم رسولی امام شاه ولی الله رحمت الله علیه وایي ما او زما خاندان چې څه موندلي دي ما او زما خاندان دا مونږ ته چې دومره لوی مقام میلو دی دا هم د درود شریف په برکت موندلی دي خو چې یو سړی د برکاتو خون والی خون مونږ او تاسو د درود شریف د برکاتو خون نه دی اخیستی دې سره پراخي راځي دې سره سپیرتوب ختمیږي دې سره کور کې برکات راځي دې سره کور کې نیکان پیدا کیږي دې سره کور کې واړه تابعدار کیږي دې کې ډیر روحانیت پروت دی روحانیت او حدیث مبارک کې راځي چې کم سړی درود شریف ډیر وایي نو الله به دعاګانې هم قبلي دی به مستجاب الدعوات ګرځي چې دعا کوي الله به دعا قبلي چې کم سړی درود شریف ډیر وایي مستجاب الدعوات به الله وګرځي الله به هر دعا بیا قبلي چې د درود شریف زیات اهتمام کوي نو چې څومره درنه کېدلی شي درود شریف ډیر وایو یو خو د جمعې ورځ د سوره کهف تلاوت لازمي کوئ چې کم سړی د جمعې په ورځ سورة الکهف تلاوت کی نو د یوې جمعې نه والا د بلې جمعې پورې به د مخې ته یو نور رڼا به یې رڼا دی چې څه کار کوي مخې ته به یو رڼا قایموي چې د سورة الکهف تلاوت کړی د جمعې په ورځ حدیث مبارک کې راځي چې څوک سوره کهف اخیری آیاتونه وایي دا لس نو چې سړی سوره کهف وایي نو اخیری پکې مراله کنه وی دی به د فتنو نه محفوظ وي آن در دی که د دجال فتنه راوځي نو دی به د هغې نه محفوظ وي د دې نه بله غټه فتنه نشته د کرونا نه هغه ډېره غټه ده نو کرونا د دجال له فتنې په مخ کې هېڅ فتنه نه ده ګورې د دې نه بله غټه فتنه شته تا ته به وایي مور پلار د له ژوندي کوم ما ته رب ووایه په هغه ټیم به ستا د مور او پلار په شکل کې کسان تا ته ودري نو سړی به هغه ته خدای ووایي کافر کیږي به داسې د ایمان به د خلقو نه علي په لاره به روان